السلام علیکم، زه یم سلمان او تاسو ګورئ فن فایل میډیا. نن را سره ناست دی خپل کلاسمیټ، خپل ملګری چې تعلق یې د باجوړ سره دی. یقینا د کے پي کې ټول حالات خراب دي، خو نن سبا چې زه ګورم او اورم د خپل ملګرو نه وایي چې د باجوړ حالات ډېر زیات خراب دي. نو د عبدالحق نه به اورو چې باجوړ کې څه روان دي. هلته ملیټري اپریشن هم روان دی، حالات پکې ډېر زیات سنګین دي. نو عبدالحق خان، دا راته ووایي کوم اپریشن چې شروع او یا د کرنٹ سچویشن دی دا څنګه روان دي؟ تhank you سلمان خان. داسې ده چې د تیر یو کال نه په باجوړ کې دغه ملیټري اپریشن شروع شوی، خو د بدقسمتۍ نه د اوسه پورې څه داسې ریزلټ موږ ته شو نه شو چې په هغه کې لږ کمی راغلی. ورځ تر ورځه مخکې به پکې واړه مامون د ورته وایي هغه پکې راګیر شوی وای او تحصیل دی د باجوړ. اوس چې کوم دی هغه سیسټم یعنې هغه جنګ ملیټري اپریشن اوس په باجوړ ګوډ ګوډ ته ورسېدو، خو موږ د اوسه پورې ونه لیدل چې یا داسې د چې کوم دهشتګرد دي د هغو طرفه څوک مړه شو یا د نورو طرفه، خو عام عوام پکې چې کوم دی مري، په کورونو باندې موټر ګوډۍ رالوېږي، دغه شان کې ځناور هم پکې مري، عام سیویلین هم پکې مري، دغه سره چې کوم دی بلاسټینګ کېږي، مختلف ځایونو کې دغه دماکي کېږي، خلک چې کوم دی وژل کېږي. دا راته ووایي د دې څه وجوهات کېدای شي؟ مطلب دا دی زموږ سره هلته ورسره خواته دیر هم دی، د دیر په امن کې د باجوړ مطلب دا دی د حالات یې خراب دي. سلمان خان، داسې ده چې په کوم ځای کې قدرتي وسایل وي نو هلته دی چې کوم دی دغه سیسټم جوړ کړي، هلته وایي دلته دهشتګرد دي، هلته یعنې دهشتګرد یي یا نه یي. اوس موږ په هغه سیسټم نه پوهېږو، خو موږ ظاهري داسې څوک نه وینو چې هغه موږ ته ښکاري د مخکني په شان باندې، خو چونکې هلته ډېر قیمتي کاڼي دي په غرونو کې، مختلف قسمه دغه سیسټم هلته دی، نو دغه وجې نه چې کوم دی هغې ته حالت خرابوي. او اوس د واقعه هم شوې وه، مطلب دا دی هغه ماشوم سیند کې هغه ماشوم وړی شوې وه، نو د هغه په هکله باندې څه وایي تاسو؟ او بالکل سلمان خان، تیره هفته کې په باجوړ یو ماشوم و چې د اختر په ورځ باندې هلته په دیر کې یعنې په تیمرګره کې یو سیند ته لوېدلی و، خو بدقسمتۍ نه 8-9 ورځې هغه په هغه سیند کې پروت و او د هغو چې کوم مور و پلار یعنې د هغو ټوله فیملي په هغه فول د بره به تاوېدل. هغو سره خو هغه سورس نه و، عام سیویلین و چې هغه ماشوم یې دغه اوبه نه راچوت کړی وې، 8-9 ورځې په هغه اوبو کې تېرې کړې. بیا چې کوم دی عام چې کوم یو تنظیم دی هغه کامیاب شو او هغه ماشوم یې دغه اوبو نه راویستو، یعنې هغه ریسک یو چې کوم د هغه سیسټم چې کوم دی هغه فیل شو. الله دې څنګه په سبي باندې الله دې څنګه په سبي باندې رحم وکړي. او حالات هر چرته خراب دي، خو په کې بي کې یا سپیشلی په باجوړ کې یا څومره چې بیکورډ ایریاز دی په دې کې حالات ډېر زیات سنګین دي. الله دې په دې باندې خپل رحم وکړي. Thank you.